مؤمنانو یو ټولې پیدا شي نو هغې اول کار دا دی چې بی دی به د الله دین خورئ. ولی چې د رسول ډیوټي چې څه ده هغه خو رحمت الکافة للناس دی که نه، ټولو خلکو دپاره دی. نو چې څوک په هغه باندې ایمان راوړي نو بیا د رسول مشن د هغه مشن دی د هر یو مسلمان چې دی به اول به ځان هدایت قبلی، بیا به د ځان پورې نه محدودی هدایت، بیا به د نورو خلکو ته چې څونه دنه کیدی شي هغه دا به خورولو کوشش کوي. نو دا د هر مؤمن لازمی حصہ ده. الله اکبر الله اکبر الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ د نن موضوع چې کوم دغه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میشن کې زمونږ څه حصہ ده یا څونه حصہ ده. نو دا ډېر لکه یو ضروري سوال دی. اصل کې موږ خپل میشن بدل کړی دی. نن مسلمان چې کوم دی هغه میشن څه دی؟ دنیا. پیسې به څنګه ډېر ګټو، جایداد به څنګه جوړو یا کور یا څه، بس ټول لکه زموږ یو میشن دی هغه دنیا ده. سوچ یو دی هغه د دنیا سوچ دی. نو یو خو لکه دی باندې لکه د رسول میشن څه دی موږ د پته نشته، د الله چاهت څه دی یا دغه منصوبه څه ده د دې دنیا یا زمونږ یا نو دا موږ د پته نشته. حالانکه دا ټولې خبرې واضحه دي، خو بهرحال سوال دا دی چېرې زمونږ پکې اصل کې خو ګوره انسان الله پاک پیدا کړی ځان لپاره. دنیا مصروفیات شو یا دنیا ګټه یا دنیا ته مخه، دا الله پاک دا مقصد نه دی د انسان، نه دی جوړ کړی چې د دنیا ته مخه کو بس دنیا ګټه او دنیا خوره او بس ښه ژوند تیر کا. ښه ژوند موږ څه ته وایي؟ ډېرې پیسې، ښه کاروبار، ښه نوکري او بس کور ودان، بس هر موږ وایو ډېر ښکلی ژوند تېرېږي. چې دا دنیا چاته حاصل شي مثال په طور نو بس دی بیا خوشحاله. انه لفرح فخور سورہ یونس کې آیت دی. بس دی خوشحاله او یار بس معاملات پوره دي. نو دا لکه یو غلط فهمي ده. بهرحال ګوره الله پاک وی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. د انسان کامیابی دی کده چې دی زما غلامی اختیار کی او زما لخکری شي، حزب الله کې شامل شي. نو بهرحال ابتدائی طور باندې خو زه دغه مې موږ ټول حزب الشیطان ملګري وو، شیطان په لار باندې وو. شیطان لاره څه وه؟ نافرماني، نه منم. او زموږ رویه څه ده؟ نه منم. یو قسم مطلب دا یې چې هغه خو بهرحال دا ګوره زموږ خو د مؤمن د رسول په طریقه باندې او د رسول په لاره باندې ژوند تیری او چې کوم د رسول مقصد دی دی ورسره ملګري وي. وعزرتموهم وتعزروه وتوقروه. رسول دې لپاره راغلی مؤمن ته الله پاک وي چې ته د ده تعظیم به هم کې او د ده مدد به کې. نو هر مسلمان د الله حزب الله کې دی، د الله لښکري دی. نو اوس د حزب الله څه دی چې لکه دې څه غواړي؟ الله دا غواړي چې دنیا کې حکم زما یو چلیږي. وکلمت الله هی العلیا. دا الله حکم پورته شي او زما حکم چلیږي، حکومت. لله ما فی السماوات والارض. دا هر څه د الله پاک دی. نو دا څنګه کیدی شي چې الله پاک د غیر حکومت خوښ کی، د باطل حکومت خوښ کی؟ نه، الله وی حکومت بم زمای. خو دا حکومت دنیا کې قائمولو لپاره
الله پاک زور نه دی کړی. که حق نه وي د حق ټولې نه وي بیا به د باطل حکومت وي، بیا به د باطل حکومت وي. ولې چې رڼا نه وي نو بیا به تیارې وي، او چې تیارې او چې مؤمنانو یو ټولې پیدا شي نو هغې اول کار دا دی چې بی دی به د الله دین خورئ. ولې چې د رسول ډیوټي چې څه ده هغه خو رحمت الکافة للناس دی که نه، ټولو خلکو دپاره دی. نو چې څوک په هغه باندې ایمان راوړي نو بیا د رسول مشن د هغه مشن دی د هر یو مسلمان چې دی به اول به ځان هدایت قبلی، بیا به د ځان پورې نه محدودوي هدایت، بیا به د نورو خلکو ته چې څونه دنه کیدی شي هغه دا به خورولو کوشش کوي. نو دا د هر مؤمن لازمی حصہ ده. او حضور فرمایلی کنه چې تاسو کې هر یو سړی ذمہوار دی او د ده ذمہواری دنه به تپوس کیږي. نو ته ستا ذمہواری دا ده چې ته اول په خپله اسلام قبول کړې، د الله بنده جوړ شي، او بیا تا نه چې څونه کیدی شي ستا زیر اثر چې کم خلک دي نو هغې باندې به ته کوشش کوې چې دی هدایت قبول کړي او هغې ته به ته هدایت رسوې. نو دا بیا دایره چې څونه بسې کېږي هغه خپل دغه دی. بل دا چې لکه اصل خو ید الله علی الجماعت دی کنه، د الله رحمت لاس چې کوم دی هغه په جماعت باندې. نو یو جماعت ضرور پکار دی. ولتکم منکم امة یدعون الى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. تاسو کې یو داسې امت پکار دی چې هغه د خیر حکم ورکوي او برائی نه خلک منې کوي او الله باندې د هغې ایمان وي. بیا الله پاک قرآن کې دام ویلی دی کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو یو بهترین امت یې، ما تاسو نور خلکو دپاره جوړ کړي، د نیکۍ حکم به کوئ، د برائی نه به خلک. کنتم خیر امت الفاظ کې تاسو ګورئ کنتم تاسو ټول یو بهترین امت یې. وکذالک جعلناکم امة وسطا، تاسو ما یو درمیانی امت جوړ کړی ہے لتکونو شهداء علی الناس. نو دا ټولو فریضه ده. ته به کور کې نه کینې، نیکی به ځان پورې نه محدوده، ستا قرب و جوار کې چې کم زیر اثر خلق دي، دا زه نن خلکو دپاره وایم، ستا زیر اثر چې څوک دي، ستا اولاد دی، کور واله دي، ښځه خاوند دپاره، خاوند ښځې دپاره، نو دا به ته دغه کې رسې به پیغام به د الله پیغام به رسې او کوشش به کې چې د هغې د اور نه بچ کې. حضور صلی الله علیه وسلم خپل مثال ورکړی چې زما مثال داسې چې د یو اور علاو دی او اور پکې بلیږي او تاسو په هغې باندې تاسو ټول هغې ته منډې کړي دي او زه یو رانیسم او کمیس نه رانیسم او راکاږم او یو بچ کوم، بیا تاسو راځئ او بیا زه بچ کوم. نو دا څه دی؟ دنیا یو اور دی. بعضې وخت دا دشمنی وایي دا سینه مې سوځي، یا دا محبت وغیرہ یي که نه، دا عاشقانه معشقانه، نو محبوب خفه شي وایي دا سینه مې سوځي. یا دنیا محبت کې یاره حد درجه لالچي شي څه دی پکار دی، دا حاصلوم، دا پکار دی، لیونی شي. موږ ټول د دنیا لیونی، د الله لیونی هم نه دی. خو بهرحال لکه موږ خو الله سره شدید محبت کولو والا مؤمن چې کوم دی الله سره شدید محبت ساتي او بیا د الله پیغام نه صرف دی په خپله قبول کړي او بیا د باندې لازمه چې دی بل ته هم ورسوي او د دې به دنه به د تپوس کېږي لتکونو شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. دا آیت بالکل واضح دی. تاسو به ټول یو نمونه پیش کوئ د باقی خلکو لپاره او تاسو لپاره رسول چې کوم دی یو بهترین نمونه ده. نو دا ټولو ذمہواری ده، ټول هر یو مؤمن چې کوم دی، دا نه چې بس ما خو بیعت کړی او بس. نو دا نور هر څه چې دی هغه جدا خبره ده، خو دا ده چې دا نیکی به ته ځان پورې نه ساتې، خپل آل اولاد خپل مرګري چې کوم ځای ستا اثر کېږي، یا فذکر ان نفعت الذکرہ چې کوم ځای نصیحت ته محسوس ہے چې زما نصیحت کار کوي ته به نصیحت کې.
او زور خو الله پاک نه کوي او بهرحال دا زمونږ ټولو د مشترکه ذمہواری ده. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.